ځکه عائشه مبارکه زمونږ استاد مور مبارکه عائشه صدیقه طاهره زاهده عابده رضی الله تعالی عنها هغه مبارکه فرمای چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم لا چې یو کس راغې او ورته فرمایل چې یا رسول الله مبارکه زما سره ملازمین دي او زما ما تحتی زما سره مزدورکار دي یا رسول الله مبارکه ډېر غلطی دی پکې ګوره مونږ تاسو یو کنه چې غلطی و پکې دا حدیث واوري عائشہ مبارکه فرمای دغه صحابي ورته فرمایل ما سره مزدورکار دي ملازمین دي زما ما تحتی ډېر زیاتی دی پکې ډېر غلطی دی پکې ډېر کمزوري دی پکې یا رسول الله مبارکه په دغه غلطی او باندې کمزوري او باندې کوتاهی او باندې زاوی ته خبرې کړم بد رد ورته یاما یا رسول الله مبارکه آیا زما دا سلوک ټیک دی خپل ما تحسرا دغه چې اغوی زیاتایم کا نافرمانیم کا غلطیم کا قصوروار دی یا رسول الله زی کله کله پټای وکړم کله کله سخت خبره ورته وکړم صحابي رسول تپوس کا زما دا سلوک رویه دغه خلق سره صحیح ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم سور ته فرمایي لگا څنګه چې زما واستوي او چې زیاتای کا بیا خو صحیح ده زما واستا جواب دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي صحابي واورا کله چې د قیامت ورځ شي نو چې تفصیل لا خبره لاړه نو پته لګي چې دا کار ښه کار نه دی کله چې د قیامت ورځ شي رب لا یزال با د غلطی او ستا پټای دا دواړه بر وخلی ورته فرمای یا به یو په بل باندې زیاتی یا به یو په بل باندې کمی یا به سره دواړه برابرۍ رسول الله ورته فرمای سی ورته فرمایل کستا پټای کم وا او د هغه غلطی زیاتی وي رب لا یزال بتاله ثواب درکې خو دویم لمبر ورته فرمای کده هغه غلطی کم وا او دستا ډانټ بیزتی پټای زیات وا رب لا یزال بستاله داغه په بدله کې عذاب درکې صحابي ته فرمای اور ته فرمایي چې دواړو معاملې برابر وا څومره چې هغه خدای وا دومره دستا بے عزتی وا نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې نه پتا باندې او نه پد باندې نه عذاب شتا او نه ثواب شتا بیا سره برابر یې او اخر کې ورته فرمایي چې دعا کړه چې ستا پیټای کمی او د مزدور غلطی زیاتې ورنه که د مزدور غلطی کم وا او دستا بے عزتی زیات وا رب لا یزال بد پدغه زیادت بے عزتی باندې جهنم لبوزی ورته فرمایي چکلې دا تفصیل ورته وکړه عائشه مبارکه فرمایي چې دا صاحب حضور مبارک مجلس نه روچت شو او چې دا سر یا داسې اوخځاو او وی فرمایل چې خدایا دا خو ډېره ګرانه ده خدایا دا خو ډېره ګرانه ده دا خو ډېره ګرانه ده دا هغه الفاظ یې دوهرا وکړه او چې کله مخکې لاړ وی چې دا صاحب بیرته را واپس شو نبی علیہ السلام لراغې ورته فرمایي چې قربان دا خبره ډېره ګرانه ده که قیامت په ورځ باندې د مزدور هغه زما چې کوم بې عزتۍ کړی که دا زیاتو او زما دا کمو او زما پیټایي زیاته وه دا بیا ډېره ګرانه ده یا رسول الله ته ګواه اوسه چې زما څومره ملازمین غلامان دي ما ټول د الله د رضا دپاره آزاد کړي دي ورته زه به نن نه پس یو کس خپل ځان سره ما تحت نه ساتم ورته فرمایي دا خو ډېره ګرانه خبره ده دا خو ډېره سخته خبره ده